أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 1 اور تعلق ہے آیت نمبر اول سره چې نو دا معاهده خو وی د کافرانو سره مختلفو قبایلو سره پیغمبر علیه السلام مختلفه معاهده کړې وي نو ولې الله تعالی ورته وی چې دا معاهده علی السوا تسویه ورته ورغورځوا ورته چې بس سلو میاشتې بعد به ټول معاهده ختمي نو دا راغی جواب دی چې ولې ختمي کړي کیف یکون للمشرکین عهد سرنګ کې دیش د مشرکانو لپاره وعده د الله پنځ د الله د رسول پنځ باندې دې د وعدو پاسداري نه کوي الا الذين مگر آکسان عاهدتم چې تاسو ورسره معاهده کړی دا عند المسجد الحرام مسجد حرام خوا کې نو دا بنو کنانه دي یا بنو زمره دي یا خزاعه قبیله ده بنو کنانا یا بنی ضمرہ یا خزاعہ دای چې خیانت نو کړي نو الله تعالی وایي چې دای سره وعده برقرار ساتي تر خپل ټایم پورې فمستقاموا لكم فمستقاموا لكم پر ترسو پوری چې دای ټینګ پاتې تاسو د پاره په موعده باندې فاستقیموا لهم نو تاسو هم ټینګ پاتې شئ دوی د پاره معاهده باندې ان الله تعالی سره الله تعالی يحب خخي المتقين هغه کسان چې ځان بچ کړي د معاهده ماتولونه دلته د متقین معنی ده ځان بچ کونکي د وعده ماتولونه کیفا سرنگی بھئی ددائی وعدہ اردائی معاہدہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اکدائی غالب شتا سبان لے کہ قوت کلم پیدا کر معاہدہ بے در سرہی دی بیاد معاہدے خیال نساتی دا معاہدے پاسداری ترغی پورا کیسو پوری قوت نشتا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کچر دوئی غلبات لکلتا سبان لے لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ دی نیری گستا سبان کے اِلَّن دا قرابتنا دا رشتہ دارائنا یعنی لحاظ نہ کئی دا قرابت لا يرقبو مانا نہیں یریگی مانا لحاظ نہ کئی لحاظ نہ کئی علن دا قرابت و رشتہ دارائن ولا ذمتا ان دا وعدے و دا بانڈ اللہ تعالیٰ فرمائی دا بدتمیز قوم دا بدتمیز قوم کسو وقت تا زبانے وصبر شو دای بیانے دا رشتے خیال ساتی نہ دا وعدے خیال ساتی صحیح دا دای دنیای مفاد اور دای سیاست پار زبانے بیا مقدم دے خبر دیں کہ رادا او دوی مانا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَدُوِي غَلَبَا سَلَكْرَتَا سُبَانِ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ نُدَيْ يَرَنَ لَرِسْتَا سُبَاب کے إِلَّن پہیبرو کے خدای تا ہوئی ستا ہوئی خدای تا دی نیرگستا سُباب کے إِلَّن دا خداینا وَلَا ذِمَّتًا اَنَدْ وَعَدِينَ نہیں بیانا دا خدای تصورشتا نہیں دا وعدے تصورشتا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہوئے چیرزونکم بے افائم دی بتاسو خوشحالی بے افائم پا صرف خبرو بان لے اللہ تعالیٰ اذا کافران بتا سکے فخلبم خوشحالی یرزونکم بے افائم خوشحالی بتاسو پا خبرو بان لے وطابا قلوبم انکار کئی ضرون دو استاسو دو خوشحالی نا ذکر زڑے ادروائز پہنیں کئی خبریں کئی درو گئی زڑے ادروائز پہنیں کئی زڑے سکے ادروائز پہنیں کئی واکثرهم فاسقون اردوی مجارٹے فاسقون دا وائلیٹر دے ٹرانسگریسر دے فاسق آگا چاہتا ہوئی چی باؤنڈریز پاما لئی سکے حدود پاما لئی اشتراو بے آیات اللہ دی غرکنی دی اغسطی دی پا مقابلہ دایتون دا اللہ کے سمنن قلیلن سلک دنیاوی معلومتا سشے دنیاوی مفادات دنیاوی فائدے فصدوا عن سبیلی دی منشوی دی دلار دا اللہ قبل اولنا انہم تاکی سردوی سا دیر ناکار دے ماکانو یقملون آغشے چودوی چی عمل کئی
لا يرقبونا دی لحاظ نکے فی مومن د مومن بارکے الا د قرابت و رشتہ دارے ولا ذمتا ند وعدے و اولائکا ادا کسانم المعتدون دے زیادے کون کے دے فإن تابوا اس اللہ تعالیٰ وہی ہاں اس بار بار ٹارگٹ کے دے زیادتی کا ان کی دی وائلیٹر دی ٹرانسگریسر دی فلان 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 صدا خیر لارم ستا اللہ تعالیٰ وہی آؤ کلمے والے بید خیر لارم فإن تابوا کدی رجوع کد شرک و د کفرنا یعنی ایمان راڑو واقاموا الصلاة اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ صرف جب تب ہم نہ گورے چی کلمے والدہ نہ عمل تب ہم گورے صحیح ممکن دے چی کلمے والی دا پلاٹ تا پارا سر پر چی پلاٹنگ کئی پلیننگ کئی استادن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کچر دی رجوع کرد کفرنا اقائم کلمز وآتوا الزکاة او ورک زکاة فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ندا بیاستا سرون دے فی الدین پا دین کی یاستا سرون دی پا دین کی ونفصل الآیات تفصیل سر بیانوں آیاتنا قوم د پارے اغلمون چاوی پوئیگی وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ اکچر دوئے مات کڑوے ایمانہم قسمون اخفل من بعد عادم پس دوادے دوئینا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اب بد خبرے کڑے پا باب دا دین ستاسو کے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ نبیا فائٹو کئے دا سرداران دا کفر سرا انہم لا ایمان لهم دادا سے خلق دے چر دوی دا پارا ہس قسمون نشتا لعلهم ینتهون دا دے دا پارا چر دے منشی چر آئندہ دا پارا دا سے خباستنو کی اس سے در سرے معاہدہ کری دا باید چستا دین پورے مسئلے کوئی نہ کولے باید چی نا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ معاہدہ در سرے ہم کری دا قسمون درتا ہم کری دی کمزوری شیوی خو اس چورتا ہم موقع پلاس را دی نستا دین پورے مسئلے کئی اللہ تعالیٰ فرمائی بید دا سی ہو ضربہ ورکا چر آئندہ دا پارا بید دا سے کارو نکی الا تقاتلون قوما اس اللہ مسلمانانو لگ ریزرویشنز درل یہ معاہدہ فلان 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 اللہ تعالیٰ ویسا معاہدہ الا تقاتلون قوما آیاتاسو فائٹ نکوئی دیوتا سے قوم سرا نکسو ایماناو چی اغی مات کری قسمون اخبر وہمو او اغی قس کردے دے بے اخراج الرسول اغی تدبیر کرو دا پیغمبر دا بستو دسو شے دا پیغمبر دا بے دخلکولو وهم بدؤوکم ادئی شروع کرے و تاسو بانے اول مرت پڑھن بنی کرد بانے یعنی انیشیٹو دشمنائی دی اغسطے دے انیشیٹو دی اغسطے دے اتخشونو اس اللہ تعالیٰ وی تاسو مسلمانان چی دا ریزرویشن لرئی یرنو خلق بسوئی اللہ تعالیٰ وی تاسو دی خلقو نہیں رہے گے اتخشونو آیا تاسو دوی نیرے گئے فاللہ پس اللہ حق زیاد حق لرے ان تخشو چی تاسو آغنو یرے گئے ان کنتم مومین کا تاسو ایمان راوڑن کے قاتلو نوز دا خدای یا رسدہ چی خدای رتکم حکم کئی اگا عملی کا قاتلون فائٹو کدوی سرا یعذبهم اللہ و غضاب ورکیدوی اللہ تعالی بے ایدیکم پلا سنستاسو ویخزہم ارسوا کیبدوی وینصرکم علیم امداد بکیتا سردوی مقابلہ کے ویشف صدور قوم مؤمنین اشفاب ورکی اللہ تعالی سنود قوم مومنانو تا ویذہب غید قلوبین او اللہ تعالی بختم کی غمد زند مومنانو ذکر چسچا چا سر خیانت کری غدر کری چا غلط ضربہ سڑے ورکی نو سڑی سڑی یخشی اللہ تعالیٰ فرمائی زلو کی یخ یخ سے ضربہ ورکی چسوشی چدڑی یخشی ویذہب غید زمون شیخ بدید آئیویل دینا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوخ پختون دیکھا ویذہب غید قلوب زمانگا ماتاستویل زمانگا یو عزیز ہو لری عزیز مو بوڑا سڑے اس وفات دے خدای دیو بخی ما یو وارد جمعه بیانو کر غیبت او دا سلانڈرنگ او دے باندے اغب مانزلہ بخت دا سڑے اس تو بوڑا سڑے ہو ما تو مولانا سے بے مولانا سے میں ہاں دا غیبت دیر لوگ گناہ دے میں دیر لوگ گناہ دے دا میں گناہ کبیرہ دے یہ جی گناہ بھائی خوشی سڑے ہو کی دا سڑے یکشی
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ بختم کی غم زړونو دوی وَيَتُوبُ اللَّهُ ارجو کہ اللہ تعالیٰ غلامن پاچا باندې یشاء چې الله یو غواړي والله اللہ تعالیٰ علیم علم والده حکیم حکمت والده ام حسبتم آیا تاسو دا خیال کوئ ان تترکو چې پرې به خودی شي دغه سي خدای به ټیسټ او ټرایل نه کوي دغه سي به خدای پرې دي الله وایي داسې کار نشته داسې کار د ټیسټ او د ټرایل نه بم تیروم ام حسبتم آیا تاسو خیال کوئ ان تترکو چې تاسو پرې به خودی شي دغه سي ولما یعلم الله او الله تعالی به جدا کړی ني معلوم کړی به نه یعنی جدا کړی به نه هغه کسان جاهدوا منکم چې غي جهاد کړي د تاسو د ګروپ نه ولم يتخذوا انیدن ولی په مقابله د الله په مقابله د رسول د الله په مقابله د مؤمنانو کې ولیجتن جګری دوستان ولی جمانه قلبی دوستان دغه دوستان د الله مقابله کې کله نه نیولي د پیغمبر مقابله کې د مؤمنانو مقابله کې والله خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے پاغا عمل چې تاسو کوي ما کان للمشرکین جائز نه مشرکان لپاره ان یامروا مساجد الله اوس قریش یو دای بد بیت الله کسټوډینو تاسو کو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او دا آیتونه لوستل ناغي خدا ولرله موږ بیت الله کسټوډینو موږ څه د بیت الله کا نداخو اعلان عام چې د نن بعد کسټډي مسجد د مشرک سره نشته د دې کسټډي مسو کی مسلمان دی ما کان للمشرکین جائز نه مشرکان د پاره ان یامروا مساجد الله چې دې ټیک کیر کوي یامروا معنا ټیک کیر چې دې ټیک کیر کوي مساجد الله د مساجد د الله شاهدین علی انفسهم حالانکه دې گواہی کوي چې ځانونو خپل باندې بالکفر د کفر اولئک حبطت اعمالهم دا کسان با ابزای شوی دي عملونه دوی وفي النار خالدون اپور کې بدوی همیشه انما خبر دادا یامر مساجد الله چې ټیک کیر بکې د مساجد د الله من آسوک آمن بالله چې ایمان راوړي الله باندې پرواز د آخرت باندې واقام الصلاه اقام ایمون وآت الزکات او ورکړي زکات ولم یخش الا الله ان یریږي مگر صرف د یو الله نه نو پته ولګی دا چې د مساجدو کسټوډین کې بدا صفات پکاري د مساجدو کسټوډینز کې دا صفات پکاری نمبر اول ایمان بساتی اللہ بانے نمبر دویم ایمان بساتی آخرت بانے نمبر دریم منزگزار بھئی نمبر سلورم زکاتونه بور کئی زکات یعنی مال بنا گئی نمبر تینزم سوائے دا اللہ نہ بدبل چانا نہیں یریگی کدبل بل چانا یریگی نو بیا خو بدا مسجد دا سنٹر جوڑ کی کدبل بل چانا یریگی بیا با اسلامک سنٹر بیا خو مسجد نہیں حضر منگا اکبر سر بلد چا قریض نو کو صحیح ورته دا موږ اسلامي سنټر جوړ کړل تاسو نه مسجد جوړ کړ تاسو نه مسجد جوړ کړو اکبر خوم په یو ده هغه ورته ځان له بل جوړ کړ هغه مسجد دی انما یامر مساجد الله خبر دادا چې ټیک کیر کوي د مساجد د الله رسول بکې امن بالله چې ایمان ساتل الله باندې ورځ د اخر باندې قائمې موز ورکې زکات ان یریږي مگر یو د الله نه فحسن یقین خبر دا اولئک دا کسان یکونو من المهتدین چې شی بدوی د هدایت یافتگانو نه اجعلتم سقایت الحاج اوس د مشرکین وی دا مونږ ولې به دخل کړو زمونږ نه دا کسټډي ولې واغسته مونږ هم د دین کار کوو مونږ هم څه کوو د دین کار کوو د حاجیانو خدمت کوو د حاجیانو خدمت کوو زمزم ورته تقسیمو څه کوو ورته زمزم ورته تقسیمو د بیت الله او د مسجد حرام د دې ټیک کیر کوو نو الله تعالی وی ها دا خو اعمال دي دا الله په نسبت بنیادی شرع عقیده ده اجعلتم سقایت الحاج آیا تاسو غنل دے عبور کول حاجانو تا وعمارت المسجد الحرام اکسٹڈی د مسجد حرام تاسو دا غنل دے برابر دا چاسر آمن باللہ چی ایمان ساتل دے اللہ بانے وز دا آخر بانے اجہاد کرے پلار دا اللہ کے تاسو دا برابر ہوئی چی دا حاجانو تا عبور کولو دا بیت اللہ دا عمارت
خیال ساتل د ایمان برابر کې دي شي لا یستوون عند الله قطعا نشي برابر دي د الله نظر کې والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نو کوي قوم ظالمانو ته الذين ظالمان دا جدا خبره الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل هجرت کړل jihad کړي په لار د الله کې په مالونو لګولو وانفسهم په ځانو قرباني کولو اعظم درجه دیلوی دي درجه په اعتبار عند الله د الله پنځ و اولئک هم الفائزون ادا کسان لا کامیابی دن کی دي یبشرهم بشارت ورکې دوی ته الله تعالی برحمت منه پر رحمت د خپل جانب ورضوان پر رضامندۍ و جنات الفباغات لهم فيها دوی لپاره په دې باغونو کې نعیم النعمتون دي مقیم ډیوربل مقیم معنا همیشه لپاره خالدین فیها ابدا ہمیشہ بیدوی پدے باغاتو کے فار ایور ان اللہ عنده اجر عظیم تاکہ سر اللہ تعالی پنزد اللہ لو اجر دے یا ایوہ الذین آمنوا اس دا مکی کافران اور دا پیغمبر اسلام صحابہ پلار یو طرف تو زوی بل طرف تو یو رور یو خواو برور بل خواو تر یو خواو اراری بل خواو ماما یو طرف تو خولیے بل طرف تو اس اگر درشتو خامخا بلڈ ریلیشن داغے سے تحفظات خزین کی بھی کہ نہیں نو اس بعد اوقات دا موقع تک حضا داوی چی سڑے با انتہا ترسی پیک تبے رسے یو موقع دا سی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پخپل ہوئے نا اگر اگرچہ کافر دے خرور دے ورسر خیال ساتا خو بلا موقع بے دمرا انتہا تا ورسو دا پا ظروف بانے پا احوال بانے موقف تا چی دا حال دس تقاضا کے دا حال دس تقاضا کے اسی کله میدان جنگ کې نن ته بیا مسلمان تاسو وای چې هغه مقابله کې د مرور د خبردار ګر چې گزارو باندې لیکن دې تعالی تصرف اوسه دعا کول لري اوسه صحیح الته خو به داسې کم کې چې کڅوک د مخ لراله سکو ګرسته او باسا خبره ده کې نو دا اوس هغه سچويشن دی ها یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم یا ایها الذین آمنوا یس تین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سی پلاران پل و اخوانکم رونق پل اولیاء دوستان ان استحب الكفر على الايمان کدی ورکڑے کفر و مقابلہ د ایمان کے ومن يتولوا منكم اچاچ دوستیو کدوی سره منکم دتا سنا فاولئک هم الظالمون دا کسان خاص دوی ظالمان دي قل تورت اوایا ان کان آباؤکم کچری پلاران تاسو اوس دا اتشی ندی په انساني ژوند کې چې دا انسان ته ډیر محترم دي نمبر اول آباؤکم پلاران تاسو نو میں دے وسر مراد دی مور اپلا دا یوشو وابناؤکم بچستاسو زویلون و اخوانکم رونا خویان دستاسو وازواجکم بیبیان استاسو وعشیرتکم ادقہ وعشیرتکم اقبیل استاسو عشیرتکم قبیلہ واموال اقترفتموها مالنا آغا چکم تاسو کسب کری دی وتجارت اتجارت تخشون کسادا بزنس چی تاسو یرے گئے کسادها دکی ناستو دا کساد بیتا ہوئی چی بزنس نہ چلی گئی کساد ستا ہوئی بزنس لو شو کساد ہوتا ہوئی مونگا تو کوٹا کی دل بزنس سے کوٹا شو تاسو ہم کوٹا ہوئی گا کہ بزنس سے چلی گی اعلیٰ فصل سے چلی بزنس کوٹے سے کولنے لگی وتجارت تخشون کسادا آغا تجارت کہ تاسو یرے گئے دو کوٹا کے دو داغینا ومساکنو او کورونا او بنگلیز تاسو ترزونا چھ تاسو ڈیرے خوخوئی نسو شئی نشو اتشئینا او دغا اتشئینا دی انسان بس یا دے خیال ساتی 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 صحیح د دې وجه د لګي کمپرمایز کوي یا د پلار مور د وجه کمپرمایز کوي د بچو د وجه کمپرمایز کوي د روح خور د وجه کمپرمایز کوي د خزر د وجه کمپرمایز کوي د قبيله د وجه کمپرمایز کوي د بانک بیلنس د وجه کمپرمایز کوي د بزنس د وجه کمپرمایز کوي د لوی بنگلې د وجه اته شي الله تعالی وې دغه اته شي نه
کدا وی تاستا احب الیکم کدا زیاد خوخ وی تاستا من الله دا الله دا رسول دا الله نا وجهاد فی سبیل ادا الله پلار کې د جهاد نا فتربصون انتظار کوي حتا یاتی الله بامر تر دې چې راتلو کې الله تعالی حکم خپل باندې یعنی عذاب باندې چې کدی شهونه تاسو پرایورټي ورکوي د الله مقابله کې د پیغمبر مقابله کې د جهاد مقابله کې نو خدای وي بیا عذاب ته انتظار کوي سکوي بیا سپلا خانه بیا سونامي راځي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی ہدایت نور کې قوم فاسقان ہوتا لقد نصركم الله یقینا الله امداد کړو تاسو سره فی مواطن کثیرة پډیرو ځایونو کې مواطن معنا ځایونه پډیرو میدانونو الجنگ کې و یوم حنین الآیات کې رزق حنین اذ اعجبتکم کثرتکم چې کله تاسو لډیر فخریه جوړ کړو کثرتکم ډیروال تاسو د مسلمانانو لشکر 12 زره او مقابله کې د کافرانو لشکر صرف 4 زره نو چې دې میدان تړلو وې کتل چې وای مونږ یو په درې دی نه زیات شي صحیح یو په درې نه حنین نو دای بیا وې او په بدر کې چې دای زمونږ نه یو په درې زیاتو نو داسې منډي مور کړې داسې غلیدل نن خو به ورته سبا 10 درس ورکړو صحیح نو دا خبره خدای ته خوښ نشوه دا خبره خدای ته خوښ نشوه چې بدر کې تاسو منډي نه ور کړې ما ور کړې الله تعالی بدر کې تاسو منډي نه ور کړې ما ور کړې ها د اسباب دنیا کې مسلمان بلګي اسباب به تیاری خو اعتماد به کله په اسباب نه کوي نه خپل قوت باندې کې اعتماد به په الله باندې دغه فرق دی یعنی اسباب کو بتا سره وی کافر سره وی ته غالب کېږي څه عقیده خبره ځان کړل الله تعالی وایي تاسو 12 زره وي او مقابله کې مکافران 4 زره او تاسو افتخار او تکبر کو نو داسې درس مې درک سمو کو درس مې چې دا خو چې څنګه کافرانو حمله وکړه بل دا ټول تختیدل دا ټول لشکر 12 زره خلکو منډه وغاړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې پاتې پیغمبر علیه السلام یوازې اوس دې معنا دا نه ده چې ګینه صحابه بوزدل شي نه الله تعالی اصلاح کوي اصلاح الله تعالی څه کوي اصلاح کوي تاسو دا خبره وکړه چې کله میدان ته راځي تاسو دا خبره وکړه چې نن خو مونږ یو په درې زیات یو زبردست چل به سره وکړو الله تعالی تاسو سره شم شي کوله دا چې مو سره وکړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو د تروزیو ور سره داغه نامه ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه یو ابو سفیان مشهور دی هغه ابو سفیان ابن حرب دی هغه ابو سفیان مشهور جرنیل چې پیغمبر علیه السلام خسر چې له حضور اسلام مقابله کې به یعنی لشکر لیډ کو داغه نوم دی ابو سفیان ابن حرب داغه پلار نوم دی حرب ابو سفیان ابن حرب او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اکاز وی دی ابو سفیان ابن الحارث حارث د پیغمبر علیه السلام ترو دا د تر زوی دی څنګه دی د تر زوی دی ابو سفیان ابن الحارث نظر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو خچر وای کس وای میول کس وای اترا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې جنگ کې پاتره باندې سورو پس سورو پاتره باندې سورو نو دا غاتره د دې اغرسای د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په لاس کې و صحیح نو خود پیغمبر علیہ السلام سره پاتې اوس کافرانو چې ولید چې محمد صلی الله علیه وسلم دې خو یوازې دې نړۍ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه بسیږي حضور علیہ الصلوۃ والسلام محاصره کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً د تیګ نه خپل تور راوسته او د غاتر نه میدان ته راټوپ کاو تورې اوچا کړه وی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دا دروغ نه دي ځکه جنگ هم په یو خبرو کړه چې زه پیغمبر یم کمپرومایز نه کوي پیغمبر کمپرومایز نه کوي ځکه کله کمپرومایز کوي ژوند بس کوله د پیغمبر کله ژوند فکر کړي وی ان النبی لا کذب زه پیغمبر یم دا دروغ نه دي زه پیغمبر یم دا دروغ نه دي صحیح او بیا کله کله سره د خپل قبيله ذکر نو کوي ته ما پیژنې په فلسفه سوې یا دوی ته ما پیژنې ذکر ځای صحیح شو مونږ وایو ته مونږ پیژنې څه ځای صحیح شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځکه په قبایلو کې د قبیلې نوم ډېر زور لري قبیلې نوم څه دا ډېر زور لري لکه اوس مونږ نور قومونه سره مونږ ته مونږ پیژنې پښتون زم پښتون نه پښتون معنا دا چې په جهالت مدرن زبولاټ دي صحیح نو ما دې ته مجبور چې په جهالت ودرېږم یعنی دې ته مجبور چې په جهالت باندې ودرېږم ځکه بعد دا خو خلکو زمونږ د قام متعلق ډېر لطیفې جوړ کړې دي یو پښتون نه چاته پوسو کو وستا عمر سوره نه وته ډېر ښکاله وسوره
دیرش کاله نو لس کاله بعد دې بیا تاسو کې ستا عمر څومره دی نو ته دیرش کاله هغه ته خدای رفار کته ولس کاله مخکې ماته ویلو چې دیرش کاله زه پښتون نه باندې یو خبره وي صحیح شو دې خبره نه خو نه پړې نو خبره نه اورېدل خو خبره کې فرق دی خبره چې په کومه خبره به ټینګ ولاړ صحیح غیرت خشه دی او کله په غلط ځای کې بیا خو نه لیکل زمون د کلی یو شاعر ډېر شاعر خدای وبخي هغه یعنی یو کلام ویلو د غیرت باندې خبره کړو نو اول خو ډېر تعریف کړو خو بیا دې دا غلط استعمال چې موږ پښتانه کوو د غیرت غلط استعمال کوو نه هغه د پښتو رواج کې نوم چې د غیرت دی میر نواز تخته کوي د دې غیرت صحیح تاسو خو پښتون وای مونږ پښتون وایو مونږ شین نه وایو مونږ خین وایو صحیح نو بیا هغه مونږ په ځان ننګرهار ولهم دروي مونږ خین استعمالو کنه یعنی تاسو په تهجی کې خین نشته زمونږ تهجی کې خین دی شین دی سین دی خین دی دا خین څه دی د کله سین په شان شي یو نقطه به بره یو پلان دی دا خینه ده دې تخین وای مګر ما غوړ د کتاب چې ویل نه تاسو په پېښور کې شخصي خین خندا او خاصه د خین لکه استاد او شوای کنه امونګه او خوایو نو دا او خین سره لیکو خین سره نه لیکو بعد لیکواله خین سره لیکي خو موږ یو سبزی په خین سره لیکو خین نه مشکل ترانزمشن دې خین نه تاسو شین چې نه هغه تاسو درې نقطې دي یو پاسه دې ته مونږ خین وایو مشکل به جواب یو شین دی یو شین خزه بوله مده شزه بوله نو دغه د پښتون لفظ ده کنه زمونږ وطن کې یو لیکوال هغه دې یعنی حروف په اساس باندې د دې تقاضې وی لومبه د پی دروټکو والا پی نه د پښتون یو صفت به پت پالل څه شي تاسو پت پالل تاسو لپاره څنګه نشته وای هغه سره پت پالو ها پتیال ده ته به پت پالل شي ها نو دې ته وای پت پالل دویم ورپسې خین دی خېګړه کول دا شېګړه صحیح او دریم ورپسې دی تی تور چلول او سلورم ورپسې دی واو وفا کول او پنځم ورپسې نون نن کول ناغوی پختون کې به دا 15 صفات وي پت بپالی وای پت بپالی خېګړه بکای توره بچلای وفا به پکې نن به پکې دا خطر است ها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب زین تاسو نه پیژنې زما قبیله پیژنې بس خلک صاف چې دا اوس په قبیله نوم چې واغسته اوس مونږ د اهل مکه په دغه کې په دسترس کې سيو د اهل مکه په دسترس کې د چې قبیله نوم واغسته دا قبیله را باندې راځي د څه راځي قبیله کې مسلمانان دي کنه دي او چې قبیله نوم واغسته اوس باغی را باندې ټیک کوي لہذا یستاف صحیح او چې هغه استاد شو صحابه له خدای بیا استقامت ورکړو له واپس شو او چې واپس شو بس داسې به جګړه سره وجنګیدل داسې به جګړه سره چې شپږ زره خلک گرفتار کړل څلور زره جنگیالیو څلور زره سو جنگیالیو نشز یو معصومان شپږ زره خلک له گرفتار کړل سوره شپږ زره د قیدیان لقد نصركم الله في مواطن كثيرة یقینا الله تعالی امداد کړي تاسو سره په ډیرو مواقعو کې و یوم حنین اپروز د حنین اذا جبتکم کثرتکم شکل تاسو ډیر خوشاله کړي وای او فخر یې کړي وای څه شي فخر یې کړي وای کثرتکم دیر والے تاسو فلم تغن عنکم دیشی تاسو فائدہ درنکڑا شیئن لگغلیوم وضاقت علیکم الارض اتنگ شتاسو بانزمکا بیمار حبت سرد فراخیو تو وسعد دیدا نو دا محاوره دا چه تاسو دا سے منڈی والے چه لار دا تنو معلوم چکم خواہ تختو یعنی دا سے تخت اوکرا چه لار دا نو معلوم لار دا سر رکا
ثم ولیتم مدبرین بیا وګرځیدئ تاسو شا کوونکي دشمن خپل ته ثم انزل الله سکینته بیا الله تعالی نازل کړ سکینته اطمینان خپل علی رسول په پیغمبر په مومنانو باندې وانزل جنودا نازل کړ الله تعالی لشکر فرشتو لو تروها چې تاسو نه ویلې وعذب الذین کفروا او عذاب ورکړ الله تعالی کسان چې کفر کړو وذالک جزاء الکافرین او دا بدل د کافرانو ثم یتوب الله بیا توبه وکړه الله تعالی من بعد ذالک پس د دې علامت رجوع وکړه علامت پاچا باندې یشاء چې الله غفتل والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو انما المشركون نجس خبردار چې مشرکان نجس خلق دي مشرکان نجس مونږ پلیت وایو ورته فلا يقرب المسجد الحرام پس نبنزدیکی مسجد حرام تا بعد عام هذا پس د دې کالنا وان خفتم عیلتا اوس دا خو اعلانو د پیغمبر طرف نه چې نن نه بعد دا پروهیبټډ ایریا دا مشرک به دې ایریا ته ناراضي نو ورسره خو ریزرویشن همي چې دا اعلان وکړي چې مشرک به دې ایریا ته ناراضي نو زمونږ د سره تجارتونه دي بزنسونه دي غلي برابرونه بندي کی فلانه اقتصادي امبارګو برابرونه ولګي سبو کی ربان اقتصادی امبارگو نو اللہ دا غی جواب ورکی وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَةً اگر تاسو یری گئے دو فقر فاقینا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ فَزَرْدَ چی غنی بکی تاسو اللہ تعالی من فضلِ فَمِهْرَبَانَ اقبل انشاء کا اللہ غواری ان اللہ غلیم الحکیم تاکی سر اللہ تعالی غالم و حکمت والدے قاتل الذین قتالو کئی آکسانو سرا نوزدلتے وہ مسئلہ دا مغلطو لکھ چی دا حکم دا مسجد حرام دے اکا دا حکم دا حرم دے ہر چی مسجد حرام دے دا خود دا جمعیت نام دا سنام دا دا جمعیت دا مسجد خوار چی حرم دے نو زمین حرم دا خود دیر وسیع علاقہ دا لکہ جدین چی سڑے رازی نو یویش یا دویش میل وړاندې د حرم حدود شروع شي سوره میل وړاندې آل کوم ځای چې روډ جدا کیږي لیکل دي فار مسلمز بلې لیکل دي فار نان مسلمز نو دغه د حرم حدود دغه نه سلور ور طرف ته حدود چا متعین کړي پیغمبر چا متعین کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدود متعین کړي دي نو دې څه وایي حرم زمین حرم وایي ورته یا ارض الحرم وایي ورته د حرم مکه اوس د فقهاو په کې اختلاف دی امام شافعی او احمد بن حنبل رحمهما الله هغوی دواړه وایي چې د حرم ځمکې ته د کافر راتلل ناروا دي او امام احمد دا حدود چې کوم ځای دي امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د حرم ځمکې ته راننوتې خوشي خو پاتې کېدی پکې نشي راتلی شي ورته پاتې کېدی نشي او هر چې مسجد حرام دی مسجد نو په مذهب د څلورو واړو ائمو مسجد ته ننوتل د غیر مسلم هغه مسجد ته ناروا دي مسجد حرام ته دویمه مسله دا یو مسله شو د حرم او د مسجد حرام لپاره چې آیا دا حکم دا د مسجد نبوي هم دی یا د حرم مدینه هم دی او کنه امام شافعی او امام احمد هغه بیا د دې قائل دي چې د مکې په حرم کې کوم شی ناروا دی هغه د مدینه حرم کې هم ناروا دی د مکې حرم کې ناروا دی نو د مدینه په حرم کې هم ناروا دی لہذا د مکې حرم ته کافر نشي راتلی د مدینه حرم ته هم نشي راتلی او د مدینه حرم دو غرونه دی هلته یو ته وایي جبل عیر څه ورته عیر او بل ته وایي جبل ثور
فیسرا اور ایسرا ثور. لہذا د جبل عیر او د جبل ثور میس کی دا د مدینه حرم دی، نو دغه دواړه امامانو په نسبت باندې دغه علاقې ته هم کافر نشي ننوته. او امام ابو حنیفه او امام مالک فرمایي چې د مدینه د حرم احترام په خپل ځای، احترام په خپل ځای، خو حکم هغه نه دی کوم چې د مکې د حرم دی. حکم هغه نه دی کوم چې د مکې د حرم دی. یعنی الته کافر نشي پاتې کېدی، دلته پاتې کېدی هم شي. د امام ابو حنیفه او د امام مالک په نس. درېمه مسله، هر چې مسله د مسجد ده، نو چې مسجد ته غیر مسلم نه نوتی شي او که نشي ننوتی، نو بیا امام شافعي او امام احمد وایي رحمهم الله چې دا حکم جنرلی اپلای دی هر مسجد ته، چې غیر مسلم به مسجد ته نه راپرېږدي، غیر مسلم به مسجد ته، ځکه الله تعالی وایي انما المشرکون نجس، دی نجس دي، لہذا مسجد پاک ځای دی، هغې ته نه راځي. امام ابو حنیفه او امام مالک وایي رحمهم الله چې نه، دا حکم خاص دی د مسجد حرام دپاره. د څه دپاره؟ مسجد حرام دپاره. هر چې نور مسجدونه دي نو که ظاهري پلیتي پې نه وي، کافر شي هغه ګنده نه دي، یا د بوټ سره نه راځي. ګوره د امام رحمت الله علیه اپروچ دومره تیز دی، وایي که کافر مسجد ته راپرېږدي نه، هغه به ستا د دین نه واقف کېږي څنګه؟ هغه به ستا د دین نه څنګه واقف کېږي چې دی څه کوي مسجد کې؟ د دې وجې خو موږ عمومي دعوت ورکوو چې ټلیفونو کې څوک د یونیورسټۍ نه سټوډنټان راځي که نه، سټوډنټان کله راځي، نو زه ورته بیا هم چې د جمعې پر ورځ راشي او فلاني ټایم راشي، زموږ سپیشل سرمني وي، نو هغه به هم ابزرو کوي او بیا د هغې نه بعد چې څه لیکچر غواړئ لیکچر به ورته هم درکړم. صحیح. نو بیا هغې تپوس وکړي وایي سب یعنې ریکوایرمنټ څه دي، نو زه ورته هم ریکوایرمنټ دا دی چې مینس کوړ به راځئ، پربند باندې راځئ. نو دې لپاره راوړو چې مونږ وګورو چې مونږ څه کوو. قاتل الذين قتالك يا كسان سرا لا يؤمنون بالله چې ایمان نساتي الله تعالی باندې نه پورز د اخر باندې، ولا يحرمون ما حرم الله، ان حرام یا چې حرام کړی دی الله تعالی او رسول الله، ولا يدينون دين الحق ان ورکه نه اختیار دین حق من الذين اوتوا الكتاب دا کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، حتا یؤتوا الجزيه. نو الله تعالی فرمای فایټ ورسره وکي، چې کله فایټ شروع شنه فایټ ورسره کوي، حتا یعطوا الجزیه، تر دې چې هغه جزیه ورکول اختیار شي، تر دې چې هغه ورکي جزیه عن یدن د کسب پلنا، ید معنا لاس، د لاس پلنا ان د کسب پلنا، وهم صاغرون، او په دې حالت کې چې دوی زیر وستا قانون ته، صاغر معنا چې دوی سوي یعنی کته وستا قانون ته، سبجیکټ وستا قانون ته، سار قانون لاندې. نو اوس مسله دغه ته ولیکه چې آیت خو بظاهر صرف اهل کتاب ته متوجه دي. چاته متوجه دي؟ اهل کتاب ته. چې اهل کتاب یا دغه یو سټیټ یا دغه انډیویډوالز، دغه سټیټ یا دغه انډیویډوال ځان اسلامي ریاست ته سبجیکټ کی، چې دا د اسلامي ریاست قوانین منو، د دې حصہ یو دې سره د الحاق اعلان کړ، نو دوی باندې جزیه کې خودل شي ټیکس. څه ځکه چې حکومت خو بچلې بیت المال پیسې غواړي که نه غواړي، په ټیکس بچلې. خدا ټیکس غوښتې شي د هغه چانه غن یدن چې هغه کسب کوي، چې څه کوي، یعنی په کسب قادر وي، چې په کسب قادر وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لیبر باندې خو دیو 12 دینار د کال، نه د میاشتې، نه د میاشتې یو دینار، 12 دینار د کال، د میاشتې یو دینار په متوسط باندې خو دیو، یعنی درمیان حال غو نشو 40 دینار د کال.
او په غنی باندې کې خود 48 دینار ډکال خدا ډیپند کوي په حالاتو باندې به ډیپند کوي. د حضرت عمر حالات دغه صحیح. خو یوان حضرت عمر را روان رضی الله تعالی عنہ یو يهودي هغه چا کوڅه کې ولاړو خیرات وغوښته. څه کول؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی سړی بوډاو د شپېتو کالو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ما هذا الذل والهوان تاسو رسوایی ده خیراتونه غوښتل تاسو ځان رسوا کولی ته ولې د ځان رسوا کولی څه مسله ده؟ هغه ویجی د ټیکس د جزیه د ادا کولو تاریخ را روان دی او زه په بوډا سره هم کسب نشم کولی. بوډا سره کسب نشم کولی نه هغه 12 دینار را سره نشته نه غیله پیسې جمع کوم چې حکومت ته جزیه ورکړي. حضرت عمر رضی الله عنه داسې هیبت نه ولرزیده نه سړی ځان سره روان او راغی. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا حضرت عمر رضی الله تعالی وزیر مال څه شو وزیر مالیات. نو وزیر مالیات ته یو ډیکلریشن وکړه چې د کم غیر مسلم عمر د شپېتو کالو نه زیات شي څه شپېتو کالو نه زیات شي داغه ټیکس معاف دی او صرف ټیکس نه دی معاف هغه ته ویلفیر ورکو اته بس ورکو ویلفیر ورکو. او یو جمله ویله وما انصفناه لو اكلنا شبيبته ثم نقتله في الحرم. دا خو د انصاف تقاضا نه چې کله دې ځوان او غټلې ها نو موږ د ځواني سره شریک وکړه موږ د ځواني د سره شریک وکړو د ټیکس ورکو صحیح. او چې دې بوډا شنو به رسوا کو خلک کوڅه کې بولاري خیراتونه بغوړي څه قیمتي جمله ویله او وما انصفناه لو اكلنا شبيبته ثم نقتله في الحرم. دا د انصاف تقاضا نه ده چې ځواني ورسره موږ شریک وکړه او چې بوډا شو نو سي ذلیلو چې لګیا خیرات وړه. نو غیر مسلم چې بل شپېتو کالو شو ټیکس به ختم شو او حکومت طرف نه ورته ویلفیر شروع شو. دا د ویلفیر قانون حضرت عمر په دنیا کې متعارف کړی. حضرت عمر نه راغله د ویلفیر قانون نو څه بوله متقاعد د عمر زیات څخه باندې راغله او موږ پنشنیر شو. اما چې مسکین سره دې څه نه کړو هغه نو کویا نو دوه وای کار کوي چې کادا یو دي کار کوي کړي شپېتو کالو پورې کار وکړ یعنی چې بیکار سره نه بیکار سره به ولي اسلامي ریاست څو بیکاره کنه کوي. اسلامي ریاست ماته تللی نو حقوق المواطنین علی الدوله مرتبه بای فورس اسلامي ریاست په خلکو باندې کار کوي. قصر موږ کار دوه یو دکانداري شته دا ته دغه نه وایي ولې دې کال پکې پته کوچنور کې دکاندار نه نه بعد دغه مامور کې راځي نه او مامور ته ورته نه خود دلته دکاندار نه ټیکس اخلي شي نو دکاندار شته ته کار څه نه راځي د کوچنور حضرت عمر ټول زور کړو ځکه خدای ته ټیکس واسطه مطلب د بیکار د بزګر چې انا بزګر نه هم ټیکس لري او څوک جوالي دغه بزګر نه هم اسلامي ریاست ټیکس لري. نو بس نن د پاره راغلی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته على الليل وانا النهار صلى الله عليه وسلم.